ابوذر غفاري چې کله دا خبرې واورېدې له مدینې منورې څخه را روان سو. دی و مکې ته رالی. کله چې مکې مکرمې ته رالی د محمد رسول الله حالات یې وکتل، له هغه سره یې ګزاره وکړله. نو ابوذر غفاري رضی الله عنهم په دې وخت کې پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی. ابوذر غفاري رضی الله عنه چې کله له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته رالی، په دې وخت کې یو دی بلې انیس په نامه چې د ده مشر ورور دی. تر راتګ مخکې ابوذر غفاري چې کله ایمان راوړی، دستي و مسجد حرم ته رالی. په مسجد حرم کې اعلان وکړو چې زه محمد رسول الله په رسالت باندې منم او الله تعالی په وحدانیت باندې منم. قریشو مشرانو چې کله د ابوذر غفاري خبره واورېده چې دا له مدینې څخه راځي او پر محمد باندې پر دې یتیم باندې ایمان راوړي، ابوذر غفاري یې دومره ووایي چې له ډېرو وهلو څخه ابوذر غفاري پر مځکه وغورځېدی. په دې وخت کې حضرت عباس چې د محمد رسول الله اکا دی، هغه رالی د قریشو له مشرانو څخه ابوذر غفاري خلاص کړو. ابوذر غفاري بیرته محمد رسول الله ته رالی. محمد رسول الله ورته فرمایي چې ولاړ سه مدینې ته چې کله بیا زما پر دین باندې خبر سي چې زما دین غلبه کړې ده، په هغه وخت کې بیا دا خبره ښکاره کړم. او هلته هم د دې خبرې دعوت چلوه. ابوذر غفاري رضی الله عنه رالی چې کله کور ته راورسېدی مدینې منورې ته. اوس یو دی یوې مشر ورور انیس دی، دواړه ښه په شفقت باندې و خپلې مور ته کښېنستل. اول وار یې و مور ته دعوت ورکړو، هغې مور یې هم پر محمد رسول الله دین ومنئ، رسول الله په رسالت ومنئ، الله تعالی په وحدانیت ومنئ. حتی تر دې حده پورې چې ابوذر غفاري دومره دعوت وچلوئ چې د ده د دعوت په خاطر باندې د ده سم نیمۍ قبیله منور په ایمان باندې وګرځېدل.